بسم الله الرحمن الرحیم. محترم روجا د الله عزوجل یو منفرد عبادت دی او د دې بدلې چې کوم دی دا هم یو ځانګړی غونته بدلې دي. انسان ټول ورځ د الله عزوجل د رضا دپاره لوږه او تنده تیره کړي، نو الله عزوجل فرمایي د دې روجې بدله به زه پخپله ورکوم. او بیا د دې د بدلو او د جزا نه یو خبره دا هم ده چې الله عزوجل د روژهدار یو دعا چې کوم دی دا قبلوي. دا یو دعا قبلېدل یا د روژهدار دعا چې کوم دی قبلېدل دا قرآن نه هم ثابت دي او دا د حدیثو نه هم ثابت دي. خو زموږ نه اکثر خلک چې کوم دی دا دوه غلطیانې کوي. دا دوه غلطیانې هم درته وایم او دا هم درته وایم چې مطلب دا دی کوم ځای نه ثابت دي چې الله عزوجل د روژهدار دعا چې کوم دی دا قبلوي. قرآن کې الله عزوجل فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کله چې تانا زما بندگان زما متعلق پوښتنو کې، نو زه خپلو بندگانو ته نږدې یم، زه د هغې دعاګانې قبلوم کله چې هغې زما نه دعا وغواړي. دا آیات په قرآن کې په داسې ځای کې واقع دی سورې بقره کې چې د دې آیات نه مخکې هم د روژې تذکره ده او د دې آیات نه وروسته هم چې کوم دی د روژې تذکره ده. اوس د روژې د احکاماتو په منځ کې چې کوم دی دا آیات وړل، نو په دې کې مفسرینو لیکلي دې طرف ته اشاره ده چې د روژهدار دعا الله عزوجل په طور خاص کوي. احادیث چې کوم دی حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې کسان داسې دي چې د هغې دعا دا نه رد کېږي. په هغې کې یو دی الصائم حتی یفطر، یو ځای کې راځي او بل ځای کې راځي الصائم حین یفطر، چې روژهدار انسان د روژه ماتې په وخت کې د دعا چې کوم دی د الله عزوجل نه رد کوي. نو اوس دا یو خبره چې مطلب دا خو صحیح شو چې الله رب العزت د روژه ماتې په وخت کې دعا چې کوم دی دا نه رد کوي. بل حدیث کې راځي ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد، د روژهدار چې کوم دی د روژه ماتې په وخت کې یو دعا داسې وي چې هغه الله عزوجل رد کوي نه بلکې قبلېږي ضرور. خو موږ او تاسو مطلب دا کوو چې صرف د روژه ماتې نه مخکې دعا غواړو چې کله د روژې ماتولو ټایم شي، روژه کل اول چې کوم دی دا شروع شي، اذان وشي، نو دغه وخت نه چې کوم دی بیا موږ دعا نه غواړو، دعا کول بندوو. حالانکې د علماو د یوې ډلې هغې ډېر قطعیت سره دا و چې د روژهدار دعا په دغه وخت کې قبلېږي. په کوم وخت کې چې د اذان وشي او روژه ماتول چې کوم دی دا جایز شي، دغه وخت کې دعا قبلېږي. ځکه حدیث کې حین یفطر عند فطره داسې قسم الفاظ راغلي چې د روژه ماتې په وخت کې چې کوم وخت کې د روژې ماتول چې کوم دی جایز شي. نو یو د دې خبرې دا زموږ یو غټه غلطي ده چې اکثر خلک کوي چې مطلب دا دی کله روژه کولول جایز شي نو بیا دي دعا نه غواړي. ټوله ورځ کې بعض علما فرمایي مطلب ټوله ورځ کې دا د دعا د قبولیت دا ټایم چې کوم دی ټوله روژه کې منحصر دی، مطلب راګیر دی د سحر نه والا تر روژه ماتې ټایمه پورې څه ټایم کې هم قبلېدی شي. خو اکثر علما وایي چې حدیث کې عند فطره یا حین یفطر الفاظ راغلي، نو صرف د روژه ماتې په وخت کې او د هغې مطلب دا دی چې روژه ماتول جایز شي، نو دغه وخت کې چې کوم دی دعا قبلېږي. موږ دغه وخت کې دعا چې کوم دی بنده کړو. بل د دعا د آدابو نه ځان خبرول پکار دي. د دعا آدابو متعلق ما یو ویډیو په هغې کې 15 آداب د دعا بیان کړي، د هغې لینک به انشاءالله ډسکرپشن کې زه تاسو ته درکړم. تاسو په روژه کې الله عزوجل نه دعاګانې غواړئ، الله عزوجل ته چې کوم دی متوجه شئ. الله دعاګانې قبلوي د خپل ضروریاتو دپاره، خپل دیندارۍ دپاره، خپل اولاد دپاره، ټول امت دپاره چې کوم دی د دعاګانو اهتمام دا وکړئ.